حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بل باب شروع شو الحمدلله. باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج او غيره. شپې د کېدو وخت کې او دغه شان نورو صورتونو حالتونو کې په کور کې بل اور پرېښول منع دي، لکه اور به بل نه پرېږدي. په عامو حالتونو کې به هم اور بل نه ساتي، او بیا خصوصا چې کله د سړي اراده د وده کېدو نو د شپې به اور بل نه پرېږدي. دا اور په ډیوه کې وي، پخوا ډیوې وي، او که په بل څه کې وي، که نغري کې وي، که تنور کې وي، اور به بل نه پرېږدي. د دې نه منع راغلې ده. نور اورونه دې الله تعالی مړه کړي چې کوم دشمنو په شکل کې، او دا زموږ زړونو کې چې کوم اور دی دا دې الله مړه کړي. خو بهرحال دا اوس چې کوم باب شروع شو، په کور کې ډیوه بله ده، نغري کې اور بل دی، په تنور کې بل دی، نو بې ضرورته به بل اور بل نه پرېږدي، دا مړ کې. او بیا خاص طور باندې د وده کېدو وخت کې نو دې باره کې احادیث مبارکه دي وایو که نه، لږ لږ راوخوځئ نو چې ثواب به مو شي که خیر ښه. 1452 نمبر حدیث شریف دی. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما عن النبي صلی الله تعالی علیه وسلم قال. سیدنا حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه دا حدیث روایت دی. عبدالله د عمر زوی دی، دواړه صحابه دي، دواړو نه د الله پاک راضي شي. الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي. الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایلی دي لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون. وده کېدو وخت کې په خپلو کورونو کې بل اور مه پرېږدئ. وده کېدو وخت کې په خپلو کورونو کې په خپلو کوټو کې اور بل مه پرېږدئ، بلکې مړ کوئ یې. اوس د اور نه څه مراد دی؟ دا بلفونو کې چې بلیږي دا خو اور دی که نه؟ علما فرمایي دلته دې حدیث کې د اور نه مراد هغه اور دی چې د هغې نه د یو څیز د سوځېدو خطره وي، د یو څیز نه د سوځېدو خطره وي. هغه ډیوه وي، که نغرې وي، که چوله وي، دغه شان که تنور وي. نن سبا د بجلی بلفونه دي، رڼاګانې دي، نو دې نه عام طور باندې د اور د لګېدو خطره نه وي. کم بورډ، کم سوچ، کم پلګ، کومه ټانکه داسې ده چې هغه ګرمېدو سره بیا سپارک کوي. نو د اور د ډیوې د مړ کولو خپله طریقه ده، د لاټین د مړ کولو خپله طریقه ده، د ګیس د چولې د مړ کولو خپله طریقه ده. او دغه شانتې دا چې کوم ټانکه کې سپارک کېږي یا کوم پلګ ګرمېږي خراب شوی دی، نو د هغې د وجلو خپله طریقه ده چې هغې لپاره به مکینک او کاریګر راولي. عام کسې نشي کولی، نه پوهېږي، نو هغه به بدلوي یا به هغې له دا کرنټ چې کوم اور ورغلی دی دا به ورنه ختموي. خو بهرحال چې د کوم بلف نه، د کومې رڼا نه د اور د لګېدو خطره ني، هغه د شپې همدا شانتې بل پرېښودی شي. په دې حدیث مبارک کې دا متفق علیه روایت دی. امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری شریف کې او امام مسلم رحمه الله صحیح مسلم شریف کې ذکر کړی دی. دغه شان امام احمد رحمت الله علیه په مسند احمد شریف کې، امام ترمذی په جامع ترمذی شریف کې، او امام ابن ماجه رحمه الله په سنن ابن ماجه شریف کې دا حدیث روایت کړی دی. اور به بل نه پرېږدي. الله دې پوهې سره پرې د عمل کولو توفیق راکړي. د مانځه سبق اهدنا الصراط المستقیم ته کې هم ویلی و، ټول ته معنا یاد دی، امید دی انشاءالله. اوس نوی ټکی دی صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې انعام کړی دی تا په هغوی باندې. څنګه معنا ده؟ الله صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې انعام کړی دی تا په هغوی باندې. انعام احسان ته وایي، فضل ته وایي. انعام احسان ته وایي، فضل ته وایي. دا خلکو لار راته وښیې چې په چا باندې تا خپل انعام او فضل کړی دی. هغه څلور قسمه خلک دي. سورة النساء کې الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. د دې څلورو ډلو مرګرتیا او د دوی لار الله نه غواړو. لار د هغه کسانو چې تا په انعام کړی دی. نو څوک دي چې تا په انعام کړی دی؟ نو تفسیر القرآن بالقرآن،
هم قرآن شریف مونږ ته بیا د هغې وضاحت په سورت النساء کې کړی دی او صراط الذین انعمت علیهم د کوم سورت آیت دی؟ سورت فاتحه آیت دی او وضاحت کوم دی راغلی دی؟ سورت النساء کې. هغه کسان چې الله په نام کړی دی هغې کې لومبنی نبیان دي. نبیان د انبیاو لار راته وښیه یا الله. یا الله د انبیاو په لاره روان کړي، د انبیاو په لاره باندې منزل مقصود ته ورسوي. او دویم صدیقین دي. صدیقین رښتیني خلک. صدیقین هغه چاته وایي چې د انبیاو تصدیق یې کړی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته صدیق په دې وجه وایي چې ابو جهل ورته ویل وایي دا شکه نه وایي یار خو دې اوس وایي. نبی علیہ السلام ورته یادولو صلی الله علیه وسلم وایي یار دې اوس وایي. یار یو دواړه یارانو نبی علیہ السلام او ابو بکر صدیق رضی الله عنه. قرآن مجید ورته یاران ویلي دي دواړو ته. یاري غار غار سور یاران دي دواړه. او د اول نه مرګتیا او دوستانه وه. هغه وایي شپه کې لاړم او اسمانونو ته او بیا هغه ځای نه رالم ادا ماني. وایي نبی علیہ السلام ویلي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ابو جهل ته وایي وی بالکل یې رښتیا ویلي تصدیق. نو هغې نه بعد د ابو بکر صدیق رضی الله عنه لقب شو صدیق. ټول صحابه صدیقین دي. هغې د نبیانو تصدیق کړی دی. نو چې څوک د نبیانو د خبرې تصدیق کوي د هغې لار راته سمه کړي صدیقین. او درېیمه ډله بیا په دې کې شهدا دي چې سرونه د الله لار کې کټاو کړي دي، خپل خوږ ځان د الله لار کې قربان کړی دی، د هغې لار راته سمه کړي. او صالحین څلورمه طبقه نیکان خلک، د نیکانو په لاره مې روان کړي. نو صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو چې انعام کړی دی تا په هغوی باندې. یا ارحم الراحمین.